بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون درنو مینوالو کتونکو السلام علیکم. باور لرم چې روغ جوړ به یې او خوشاله به یې. ګرانو کتونکو دا وخت د تیرا د متاثرینو په کیمپ کې ناست ما سره دلته کې چې کوم دا احتجاج کوونکي دي ټول دلته کې موجود دي. د مشر ملک نصیر کوکی خیل صاحب را سره موجود دي. د هغوی سره څه خبرې کوو چې نصیر صاحب دا راته ووایي چې دا چې کوم د آی ډي پیز دي نو دا د کوم وخت نه راویستلی شوي دي د خپلې علاقې نه، هماغه زاړه جنګونه چې شوي وو کال 2009 کې که نه وروستو چېرته راویستلی شوي دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو تاسو له ښه پته وه چې باجوړ نه وخته وزیرستان پورې حالات په 2008-9 کې خراب شوي وو. همدغه شانتې زمونږ د آی ډي پیز 8 نه واخله تقریبا د 11 پورې مکمل راوتی وو. د 8 نه شروع شوي وو حالات چې کوم خراب شوي وو په 11 پورې تقریبا مکمل آی ډي پیز د تیرا زمونږ د روجګل علاقې نه راوتی وو او پیدل راوتی وو. ډک کورونه یې پرېښو، بالکل په یو جوړ کپړو کې راوتی وو، هر څه یې پرېښو، ښه ټیک ټاک او د ملک د خطره یې پرېښو. ځکه چې هلته ورته اعلان وشو چې یاره په دا علاقه باندې موږ اپریشن کوو او په دا کې دهشتګرد دي. نو د ملک د خطره یې چې کوم دی دا علاقه پرېښوه خپله او دلته راغلو او دلته واچولو. اوس هم دلته چې کوم دی ډېر داسې چې څه د خپلو عزیزانو د خپل خپلوانو سره آباد دي، کورونه یې جوړ کړي، یعنې ما کمرې ورکړي. څوک اوس هم په ټینټونو کې او په ګارو کې چې موږ ته ګارو یو کوم په غرونو کې چې کوم هغه وي پاکې آباد دي او تقریبا د 13 نه آباد دي. بیا تاسو وکتل چې په دا کې اپریشنونه وشول 11 نه واخله تقریبا د 17 پورې مختلف خیبر 1 خیبر 2 درغلم بیا درغلم خو مختلف نامې ورکړي وي. بیا په 17 کې چې کوم د مکمل آی اس پی آر چې ذمہوار هغه دی ټویټ یې وکړه چې یاره بالکل موږ د تیرا روجګل د کوکی خیل ایریا بالکل د باونډري پرې چې کوم دی کلیر کړه او صفام کړه د شاګردونه. ټویټ یې وکړه مکمل اوس هم پروت دی. او بیا چې ټویټ وکړه هغه نه بعد هم چې کوم دی موږ سره جرګې وکړې اسلام آباد ته پرې ولاړو. میجر نه واخله تقریبا د جرنیل پرې او تحصیلدار نه واخله د وزیر اعظم او صدر پورې چې کوم دی لاړو جرګې موږ ته سره ورکړه. خو موږ بیا هم خپل وطن نه پرېښو. بیا په 21 کې موږ یوه ډېره غټه درنه وکړه په باب خیبر کې چې تقریبا 110 دنو سیاسي اتحاد و کوم خیل مشرانو مشترکه ډېره غټه درنه وکړه او په سخت اوړي کې وکړه چې تقریبا جون جولای اګست دغه میاشتې وي او په دا کې تقریبا 110 ورځې درنه وشوه. بیا پاکې نوټیفیکیشن وشوه چې یاره تاسو علاقه کولاو کړه. بیا د علاقې کولاو کړې، خلک شروع شول 10-15 کلي ولا چې کوم دی واپسي وشوه په کال دین کې. بیا یې بس هغه پسې روانې کړه. بل کال بیا په اګست کې بیا موږ درنه وکړه په باب خیبر کې 33 ورځ کېناستو. بیا به کې باقاعده په ریټن کې په لیکلو کې چې کوم د معاهده وشوه چې مکمل دا تاریخونه د تاریخ پرې دا کله کولاو وي باونډري پرې چې څومره یو نوټیفیکیشن هم سره موجود دی او باندې ذمہوارو کسانو دستخطونه هم دي. او هغه بیا چې 15 کلي لاړل بیا یې رامنې کړل نوټیفیکیشن منافقت یې وکړه، خلک یې رامنې کړل. بیا 3 میاشتې 4 میاشتې مخکې بیا موږ راووتو. بیا مې یو کوچ وکړه تیرا ته په شین کمر ورته وي او چې پوسټ ته پای موږ رامنې کړو. کنډاکتار یې راته چولی وو 500 یې آرمي والا راوستو، ایف سی والا راوستو او موږ جلب نه وخته 3 غنټې مالته درنه ورکړه او واپس د بګیاړي له بیا راغلو. چې بګیاړي له راغلو بعد دلته چې درنه شروع کړم بس سبا یې نوټیفیکیشن یې درو کلی وکړو او وی چې یاره د درې کلی لاړ شي خلک بیا مکمل چې کوم د څومره هغه یا زور نوټیفیکیشن هغه وي هغه 3 کلی بهر شول او بیا یې نه بعد 2-3 میاشتې بعد بیا شي بند کړو. اوس دا بیا ورځونه تقریبا 73 ورځې مو شو 3 ورځې نن پورا شوې چې بیا راوتی یو په باب خیبر کې ماتل شل ورځې وشوې په پاک افغان شهر باندې اهم ځای بګیاړی تاسو وینو څومره چې غټ ګاډي دا باندې تقریبا د 553 ورځې باندې مکمل. او صرف دا نه یې موږ په 2 ځایونو کې لامتي د ننورم د پغونډي او په جابای علاقه ته وی او باندې ګاډي باندې. نو دا سچويشن دی درنم شروع موږ سره بار مذاکرات او مشول خټوله دوکاو مذاکرات او تاسو له پاوي چې پکې موږ پلان A پلان B او پلان C کړه او پلان A او پلان B شوي په C کې صاحب شنو شوي اخري موږ یو جلسه شوي او په جلسه کې چې کوم د اعلامیه موږ جاری کړه چې ان شاء الله تعالی اوس موږ چې کوم د خپل سو تعالی کوچ کو مارچ کو ان شاء الله تعالی حل تیار دي. پیر زم حوالی او خو پیر په ورځ باندې داسې
چې مونږ کومه قومي جرګه وای مونږ په خاوره باندې کوږي خل په خاوره باندې خل ډېر ستړي شوي وو. البته پرون هم دلته پرون پیرې خلک وو نو هغه مېلمانه مو رخصت کړل او ریزم چینج کړه. اوس هم جمعرات ورځې خو 17 تاریخ وای 17 تاریخ کې مونږ ان شاء الله تعالی چې کوم دی کوچ کوو. ملک صاحب آی ډي پیز چې کوم یا را به کور شوی خلک د وزیرستان نه امو د باجوړ نه امو د سوات نه امو د بنیر نه امو د ګڼ شمېر علاقو نه د به کور شوی هغوی ټول خپل کورونو ته تللی دي. دا ستاسو داسې عجیبه کیس دی چې تر اوسه پورې دا خلک هلته کې نه پرېږدي. اصل کې تاسو چې څنګه وویل که نه سوات ملکان د ټولو علاقې چې څومره وې باجوړ نه وخه وزیرستان په واحد چې کوم دی څنګه چې تاسو واحد قوم کو کې هله په خیبر کې لکه مونږه فیدیم ټول واپسې شوی او مکمل په کال 2 کې واپسې وشو. دا تقریبا 14 کال دی کوږي خیل. نو بس ما چې څنګه تاسو له په ډیټیل کې وویل کنه چې مونږ بار جرګې مو کړې خبرې مو کې مذاکرات مو کوو چې مونږ د څومره بحالي 70% شو د ټول په درنو په احتجاج باندې شو. نو وجه بس دا مین وجه دا چې یو مونږ بالکل دهشتګرد چې کم تنظیمونه یې دو سره نه مونږ شامل شوي یو نه مونږ په مونږ کې په خپل دهشتګرد وو چې ملک او قوم د حکومت خلاف د خاورې خلاف راوچت وای نه هغه او بل دا چې اوس کم د مونږ د علاقاو دا ډېر خپل علاقاو په کې ډېر زیات مدینیات دي جنگلات دي نو هغه په وسایلو باندې مونږ قبضه کړی او هغه مدینیات راو بس یې ربونو روپی اسی یو تاسو کوم چې دا هغه سیاسي بیان دی چې مدنیات وړل کېږي کنه د دې شواهد تاسو د مخې ته راغلي دي. بالکل په دا 100% کریکټ ده خبره. دا هم مکمل لکه چې کوم دو مدینیت راو باسي او په پګاړیو کې او شپې راو باسي او کنوي ته ورسومي او مخکې میته او شودا بالکل دا پاکي هیڅ شکم نشته. بالکل دا سیاسي بیان نه تاسو چې څنګه ویلي په شمالي وزیرستان په ټولو علاقو چې څومره فاټا علاقې او پښتون علاقې کې ډېر غټ وسایل سره زر پکې پراتی قیمتي تیګه پکې پراتی دا شاند د مو روزګال ډېر قیمتي علاقو او په کې چې تاسو وکړل موږ د جنگلات وچا سي اورل او خاطر ورکه او ټول جنگلات والی شي دا ټول لرګي چې کوم د صوابه مردان پنجاب سند دغلا ولي شوی په 15 کال کې بالکل یې ختم کړ او مدینیات باندې بالکل مکمل کنټرول یې دی او ټول مدینیات راوستو. بل اهم خبره کې دم دو پټه خبرې نه کوو نه چندر اړیو چې دوه خلکو چې کوم د انا جانا تا ګورا تک په لار باندې دا چې د کم خلک دو سپورټ کوي. بالکل ملک صاحب تاسو چې اوس واپس زینو یقینا چې د حکومت د فیصلې خلاف زیغی تاسو نه پریدي تاسو په خپل باندې زی تاسو ته خطر هم کې دي شي دي کې فایرینګ هم کې دي شي نور خطرې هم تاسو ته کې دي شي نو آیا د خطرو په تناظر کې تاسو ته خپته چې دا خطرې مونږ تشته تاسو پر خپل لغه بیان کوم دا خبره وکړه نو بیا هم دا خطر اخلي یو ځای خبره اصل کې او کنه چې د مونږ وطن او خاورې پر مونږ مشرانو ډېر قرباني کړي انګريز خلاف جنگ دلای د پاکستان نمخ کې چې کوم د جنگ دلای او ډېر قرباني کړي او دا موږ پلارونو وای نکونو بنیادی خپل وطن دی د تیرا دا دلته چې موږ راغلي وسل کله مخ کې راغلي د علاقې لا جمرو د علاقې لا او د غیره او هغه علاقې چې کوم د موږ ضرورو کولو آباد علاقې پلارونو وای نکونو اوس هغه علاقې نشو پرې خولای په خپل موږ بدو ورزوم او موږ حکومت او انټيليجنس ضرورت دا خبره کوي په 15 کال کې تاسو موږ د وطن آباد نه کړو تاسو موږ په وسلو باندې قبضه وکړه اوس موږ خپل وطن د زو کته موږ وېج نه او کاولې مو کار سوي هم موږ ان شاء الله تعالی خپل وطن لازم موږ اخیری ټارګټ ته موږ ذهني وته ځان تیار دی چې دا کې مرګ می دا کې ډازمي پاکه شیلنګ می پاکه ورسم می او یغله ذهني چې کوم دی موږ تیار یو ځکه چې موږ سره بل لار نشته دا اخیری لار ده موږ ټول لارې چې کوم دی هغه مذاکرات او جرګې د احتجاجونو د درنه بس دا اخیری هغه چې بس موږ ان شاء الله تعالی سو بس دای وولي او مړیا کوي اخیری سوال دا کوم چې دا ډرایورز دي د غټو گاډو چې کوم ډرایوران دي تاسو چې راکم لانګ مارچ شروع کړي په 17 تاریخ باندې نو درنه با ختميږي دا گاډي به تورخم طرف ته روانيږي هغه طرف نه برازي کنه دا به درنه بم جاری وي او د غټو گاډو لپاره به مدرف بیا هم بنوي هغه تاسو له اوس موږ په سټیج باندې خبره هم کړه چې ان شاء الله تعالی موږ درنه جاری وي او بیا موږ ذمہواری جمهور سیاسي اتحاد دا ورکړه درنه
چې هغه مطلب مشران وی دلته مشري کوي درنه دوسره تقریبا 100 پر کسان د پندال کې ناس وي او موږ ان شاء الله په غټک سریات باندې زو چې هغه مخمون را واپس شو کم خلک چې پاتې کیږي هغه پاتې شي چې واپس ان شاء الله ورشو دلته پندال لزان ورسو ژوند وا دلته چې کوم د بیا بس مشترکه سلام مشوره کوو بیا درنه ختمو خو پرې ارس بند بیا پر درنه جاری چې موږ په سینې شو ملک صاحب ډیره مننه ډیره مهرباني